په ټول میچ کې ملګرو د انډیا د کمنټیټر یو خبره په ما باندې ډېره زیاته ښکلې ولګېده او په هغه خبرو کې چې کومه مایوسي وه نو زما زړه ته ډېر زیات سکون میلاو شو. هغه څه وویل چې څومره چې هم د کرکټ پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي ځکه چې پاکستان شاهینز یو غټه کارنامه او هغه کارنامه څه ملګرو د ایشیا کپ فاینل یې د چا نه وګټو د روایتي حریف انډیا والا نه. نو زه ګورم چې تاسو په دغې خوشحالۍ باندې څومره خوشحاله یې ځکه چې وایي دښمن دې څومره کوږ نو طالب ډېره خوشحالي پکار ده. زما د اواز د هم تاسو ته معلومات کېږي ملګرو ځکه چې پاکستان کله دغه ګټه د انډیا خلاف ترلاسه کړه نو اټومیټیکلی د خولې نه د پاکستان زنده‌باد نارې ووتلې. اول خو د هغې خلکو دپاره یو وړوکی غوندې پیغام ځکه په دې باندې به ډېر ملګري اوس کمنټس کوي چې یاره مونږه پسې او ته پسې پاکستان کې حالات څه دي او تا سره د کرکټ غم دی. نو دغه وړوکې غوندې خوشحالي مونږ له مناوهل پکار دي ځکه چې هر طرف ته د غم او د تکلیف خبر دی. نو دا وړه خوشحالي نه ده ملګرو دا ډېره غټه خوشحالي ده ځکه چې انډیا والا هغوی له شکست ورکول دا زمونږ هم خواهش دی او د پاکستان کرکټ ټیم چې څومره هم پلیران دي نو پراؤډ اف یو آل ټیم چې کوم ایمرجنګ ایشیا کپ ملګرو نو هغه الحمدلله پاکستان شاهین ای چې کوم ټیم دی پاکستان چې کوم غټ ټیم دی هغه نه ملګرو د پاکستان چې کوم دویم ټیم دی خو الحمدلله په هغې کې هم څوک موجود وو سایم ایوب محمد حارث د هغه ټیم کپتانو شاهنواز دانی وسیم جونیر او داسې ډېر ښه سټاران چې هغه تاسو په پی ایس ایل کې کتلی دي نو هغه د دې ټیم حصه وه. خو نن ملګرو د محمد حارث پرفارمنس باندې که نظر واچولی شي نو په دې ټورنمنټ کې د محمد حارث چې کوم پرفارمنس دی نو هغه لږ مایوس کون خو دلته کیدای شي چې کوم د کپټنۍ پریشر دی نو هغه په هغه باندې او بیا د انډیا سره میچ نو د دې خو ځان له پریشر وي نو نن هغه په بیټنګ کې هم ناکامه شو فیلډینګ ته چې کوم وکټ کیپینګ دی نو هغې ته هم ما کتل ملګرو په هغې کې هم د هغه نه یو کیچ دوه مس شو خو هغه چې کوم کمی دی نو هغه د پاکستان نور چې کوم شاهینز دي نو هغوی پوره کو که نن ملګرو د طیب طاهر په بیټنګ باندې نظر واچولی شي نو ویلډن څنګه چې هغه نن بیټنګ وکړو نو دا محسوسېده هم نه چې دا ون ډے میچ دی ځکه چې د ون ډے نه T20 جوړ کړی هغه چې کوم رنز کړي طیب طاهر ویلډن ملګرو نو هغه 108 رنز کړي دي په 100 بالو باندې په 71 بالو باندې بل چې کوم فرحان بھائی دی نو هغه 65 رنز کړي دي په 62 بالو باندې او بل څوک ته زما او ستاسو فیورټ سایم ایوب نن بهترین بیټنګ کړی دی هغه 59 رنز په 100 باندې کړي دي په 51 بالو باندې. بل طرف ته که ملګرو نن زه د بالنګ خبره وکړم نن سپینرانو بالنګ ما کتو هغوی د ځان نه زیات کوشش کو نو چې کوم د انډیا پلیران دي نو هغه سپینرانو قابو کړل او وکټې هم وغورځولې په هغې کې بهترین بالنګ ملګرو مقیم بای کړی دی چې هغه 3 وکټ اخیستې دي 66 رنز یې ورکړي دي په 10 اوورو کې. بل پسې اقبال بای دی څوک ملګرو ارشد اقبال چې تاسو کتلی شئ ملګرو په 13 میچ کې هم د هغه بهترین پرفارمنس و نو دغه چې کوم بهترین پرفارمنس دی نو دلته شاهنواز دانی ارشد اقبال راغی او د شاهنواز دانی ځای ونیولو نو هغه چې کوم بالنګ وکړو نو هغه هم بهترین بالنګ و مهران بای هم ډېر بهترین بالنګ وکړو او وسیم جونیر اخیری وکټ واغسته او هغه ناره چې پاکستان فاینل وګټو هغه ناره د وسیم جونیر په نصیب کې راغله. نن چې کوم میچ فاینل ملګرو نه دی له شاهنشاه افریدي هم تللی د پاکستان مختلف چې کوم کلاړیان دي چې کوم سینیر دی نو د دې جونیر چې کوم حوصله افزایي ده د هغې اوچتولو دپاره هغوی هم ګراونډ ته تلي نو چې کوم میچ دی ملګرو هغه پاکستان په 100 رنزو باندې وګټو هغه پاکستان په 128 رنز باندې وګټو پاکستان اولنی بیټنګ کړی 352 رنز په سکور بورډ باندې کېښودل او د انډیا چې کوم ټیم دی چې هغوی ځان ته څه وایي نو د هغوی ټیم یې ملګرو په 100 رنزو باندې آوټ کو په 224 رنز باندې آوټ کو. په ټول میچ کې ملګرو د انډیا د کمنټیټر یو خبره په ما باندې ډېره زیاته ښکلې ولګېده او په هغه خبرو کې چې کومه مایوسي وه نو زما زړه ته ډېر زیات سکون میلاو شو. هغه څه وویل چې انډیا तो मैच हारने वाला है लेकिन बैट्समैन को स्टे करना चाहिए कि रन्स थोड़ा ज़्यादा हो जाए कि ज़्यादा मार्जिन से इंडिया को शिकस्त ना हो. वही जरा मैच हम इंडिया वाला असे हम बेलो वो कम बैट्समैन दी अगले लगे उनते स्टे पकार दा चेर दा मैच मंग पड़े रंजू बांधे چې پاکستان او د انډیا چې کوم 13 میچ نو انډیا پاکستان ته ډېر غټ شکست ورکړی غالبا چې په 8 وکټو باندې څه هغه میچ د پاکستان نه ګټلی خو هغه بدل چا واغستو هغه بدل نن د پاکستان شاهینز واغستو نو ډېر زیات خوند میچ وکړو
تاسو به هم خوند غستې خو ویډیو نه به پته لګي چې تاسو د پاکستان په دې خوشحالۍ باندې څومره خوشحاله خو کمنټس کې را سره خپل رائے شریک کړئ چې نن په تاسو باندې د چا پرفارمنس ښه ولګېدو چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله زاده د زړه نه او په چغه اخري دغه ناره پاکستان زنده باد پاکستان کرکټ ټیم زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي د لوی الله په امان